رحیم اول دلته ناست ټول مشران کشران او همزولي ټولو ته په جمع سلام کوم او زه شکریه ادا کوم چې د خیر کار کې تاسو راغلی او شکریه ادا کوم د دواړو فریقینو چې هغې دا خبرې د مشرانو ومنلې او زیات مشکور چې یم چې چا دې کې ډېره منډه ترړه واله ډېر دغه یې کړی هغه شاه ولي خان دی او ملک عباس علي خان دی او محمد حسین حجي صاحب دی دوی پکې حقیقت دی دوی پکې عبدالله خان حجي صاحب او ظلم خان امام دی دوی پکې زما دغه کوي خو ما الله ګواه دی رښتیا خبره ما دونه څه نه دي کړی پکې دوی ټوله منډه او ترړه دوی دغه دی نو الله دې دوی له اجر ورکړي دی ټول محنت چې دی دوی محنت دی چې دوی دا هر څه وکړل او نن دا په د دواړو فریقین د 40 کالو دشمني چې وه هغه یو ولی کې او دغه کې بدله شوه زه شکریه ادا کوم دواړو فریقینو چې هغې دواړو یو بل وبخل او چې څه تیر پاتې وو هغه ختم یې کړل نو زه په دې باندې ډېر خوشحاله یم په دې ورځ باندې چې الحمدلله چې الله مونږ له دا ورځ نصیب کړله چې مونږ یو دوه فریقین وکتل چې هغې وخت سره دشمني و هغه ختمه شوه او زه د نورو مشران هم چې څونه هم دلته راغلي ټولو شکریه ادا کوم او انشاءالله مونږ به خپلې هلې ځلې خپل دغه هر څه به جاري ساتو یو حدیث دی د عالمان صاحبانو خبرو کې ښکلي ښکلي عالمان دي خو ما ته یو حدیث وختي رایاد شو پیغمبر علیه السلام وایي چې یاره که ته په حقه مې او ته د جګړې نه کناره کش شې شاته شې نو یې که ستا عزت کې کمی راغی نو یې قیامت پورې زمانه والا نو که لکه مونږ دا شیزونه وکتل چې یاره دا زمونږ عزت چې دی هغه په جګړه کې نه دی او نه ځان اوچت ثابتولو کې دی د عزت چې دی دا الله په قرآن کې وایي چې وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت او ذلت د الله په لاس کې دی نو مونږ چې اکثر دا خبره کوو ما ته خو داسې ښکاري نور عالمان صاحبانو په دې ښه پوهېږي چې یاره فلانکي بېعزتي وکړه زما په نظر دا کفر دی انسان د انسان بېعزتي شي کولی څو پورې الله نه کړی انسان د چا هم بېعزتي نشو کولی دا د الله په لاس کې عزت او ذلت په الله په لاس کې دی که زه غواړم هم نو زه چا بېعزتي نشم کولی چې څو پورې الله بېعزته کړی ني او زه غواړم چې هله عزت ورکړم زه یې نشم ورکولی څو پورې الله عزت ني ورکړی نو بیا شکریه ادا کوم چې تاسو په دې دغه باندې راغلی ډېره مننه نور